د ربیع الاول میاشت د ټولې دنیا د پاره رحمت، د ټولې دنیا د پاره رحمت، د ټولې دنیا د پاره کرامت، د ټولې دنیا د پاره شرافت، سردار دو جهان دی دنیا ته تشریف راوړی دی. د دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمتونه دو دي، یو رحمت للعالمین رحمت للعالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام رسول الله، او دویم د ټولو نه لوی نعمت دی کتاب الله. دا د ټولو نه عظیم نعمتونه دي، ځکه د دې دوانو د وجې نه انسان د تیارو نه راوتېری. د دې نه مخکې جهالتو، خپلې لوڼه به خلکو خښولې او ذبح کولې او مړې کولې. وإذا الموءودة سئلت، الله وایي زه به د دې ماشومانو نه تپوس کوم چې ته دې خپل پلار ولې قتل کړی وې. دا د نبی علیه السلام زمانه کې چې نبی علیه السلام نو راغلی دا کارونه خلکو کول. دومره جهالتو، یو شل کاله فتنه تېره شوې وه، یو جنگ بعاث 120 کاله تېر شوی و. دومره د جهالت خبره وه. یو سړي به خپې وغځولې په لاره کوڅه کې، ویلې څوک داسې ځوان شته چې زما د خپې لرې کړي. خلک به یېرېدل، د خپو نه به اخوا دې خوا تلو چې هلکه د ده د خپو د پاسه وانه وړو یا د دې خپې سره خپه ونه لګي چې ته نقصان را نه کړي او جنگ را سره ونه کړي، لانجه راته جوړه نه کړي. بل به د هغه د پاسه سر د پاسه سر وي رالو، هغه به له د خپې په تلوار ووالي. ویل داسې یو څوک شته چې د دې زما نه تپوس وکړي. په چټي چټي خبره باندې یو زناور یو څاروي به چې د بل نه مخکې اوبه وڅکلې، په کلونو کلونو به یې جنګونه کول. دا ولې مخکې شو او لین نه ولې ووتو او تا ته پته نه ده پلانې ملک را روان دی، ستا دا سروې به دې شاته کړی وی چې ما زر ځان فارغ کړی وی. وړې وړې خبرو باندې به یې جنګونه کول. نبی علیہ الصلاۃ والسلام رالو، قرآن رالو، اللہ رب العزت ہدایت نصیب کو. نن عزتمندو خپل ماشوم سکے پردے ماشوم چې څوک وهي یا د یو هندو د سیک ماشوم را گزار شي د مسلمان سینه سره خوږیږي. ویل که دا وړوکی ماشوم دی مه وهه، غټ سړی او وړکوټي ماشومان وهي. د ماشومانو دپاره یو مینه پیدا شوه او دغه رنګې د زناورو دپاره یو مینه پیدا شوه. د زناورو خپې به خلکو کټ کولې، زناورو ته به نقصانات رسول. اوس عزتمندو یو پیشو ته او دغه رنګې یو داسې څیز ته چې سپی وي خو چې بې غرضې څوک وجني، خلک ورته هلکه ولې دا وجنې؟ ستا د کوره خوري چې دا داسې کې. دا مینه محبت دا الله رب العزت د خپل قرآن د وجې نه، د خپل رسول د وجې نه په خلکو کې چې کوم دی عزتمندو عام کو. صحابه کرام هغه خلکو چې د دې نه مخکې د دوی یو بل سره کلونه کلونه لانجې شوې وې، یو شل کاله پکې فتنې تېرې شوې وې، بدۍ تېرې شوې وې، او الله رب العزت د نبی علیه السلام د وجې نه ښه کړه. یو ځل یو یهودي رالی د صحابه کرامو منځ کې کېناستو، شماس ابن قیس یا شاس ابن قیس. د یهودیانو به دا مسلمانان څه طریقې سره یو بل کې اچول، لکه اوس هم بعض رشته دارانی ښځه خاوند منځ کې اچوي او تربوران تر زامن منځ کې اچوي، ورونه خپل منځ کې اچوي او زوی خپل پلار سره اچوي، مختلف طریقو سره. نو دا هغه زمانه کې یهودیانو دا کار کو. اوس چې کوم انسان دا کار کوي دا گویا کې د یهودیانو ایجنټ دی او د هغوی بچی دی او د هغوی په لار باندې روان دی. نو دوی به داسې کول. نو عزتمندو هغه یهودي رالی دغه زوړ جنګ کیسې شعرونه وویل، د پلاني قوم والا دومره کسان کوتره کړه او دا سرونه یې د پلاني قوم ووال، هلته د پلاني قوم کس ناسو. هغه ویلې نه وروره داسې نه شوي، دا بل شان شوي و. ټیک ده مثلا مونږ خو دومره کسان ووال خو بیا ته مونږ داسې فلانې ماشومان ښځې فلانې ډیګرې خبرې اترې زیاتې شوې، مونږ ته پکې منځ کې 30 کسان ووجل. بیا هغه ویل نه هغه بله ورځ یاد نشي چې بیا زمونږ مشرانو داسې کړي وو. هغه بل ویل دا نبی اسلام چا خبر کو. زر نبی علیہ السلام رالی ویلې ای صحابهو انسان دی کمزوری دی، دا حالت راځي، دا واقعیت د دې وجې نه شوي دي چې الله مونږ ته ښودل چې ستاسو داسې دښمنیانې منځ کې راشي نو داسې به کوئ لکه زما صحابهو چې کړي دي. داسې نه چې د صحابهو خبرې یادې او زړه کې د بغض پیدا شي.
د صحابه واقعات چې یادې د دې نه به سبق ذکر یادې درس به زده کې پند او نصیحت به زده کې ځکه الله رب العزت دا خلک د دې دپاره راوستي چې دوی یو کار وکړي چې د وروستنو خلکو ته سبق او درس میلو شي نو نبی علیه الصلاة والسلام پاسېدو بیان یې وکړو تاسو خپله سوچ وکړئ عزتمندو کله چې د دوو کسانو جګړه داسې چېرته تاسو لیدلي چې په هغه ځای کې دریم کس راغلی او خبرې کړي جګړه ختمه شوي نه نور هم زیاتېږي ته چاته صبر وکړه او دې کې وایي واحد نبی علیه السلام چې رالو او د صحابه کرامو غوندې شاګردانو وایي ای زما صحابهو تاسو نه هغه ورځ یې شوې وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها تاسو ګوره د جهنم سنډې ته ورغلي وایي په هغه ځای باندې پراته وایي یعنی کفر هم کړی و که ایمان هم کړی وی را دې خوا کېدی کې نه ور پرېوتی او بیا والف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا بیا الله تاسو باندې فضل کو اخیری پیغمبر یې راوړو د هغې د وجې نه ستاسو په منځ کې په زړونو کې الفت پیدا کو مینه محبت یې پیدا کو تاسو رونه رونه شوئ نن ته راځئ د رون لاس ته ګریوان ته لاس اچې صحابه کرام داسې منونکي خلکو زر آمنا وصدقنا جی بس غلطی شوې ده یا رسول الله خفه نه شي څوک راغلي اوس خبرې اترې وکړلې په ځان پوه نه شو ویل دا خلک به داسې کوي خیر دی تاسو هم انسانان یئ جذبه به هم راځي جذبات به هم راځي خبره اتره به هم راځي غصه به هم راځي انسان وایي هم دې ته چې انسان ته به غصه هم راځي جنګ ته به یې زړه کېږي او دغه رنګې عزتمندو جګړې ته به یې زړه کېږي خو نه جذباتو نه به کار نه لئ یا چې دنه غلطی وشو نو ضرب درست کے جو گرا اور گر کے سنبل گیا وہ بھی گرا نہیں یو سړی پریوتو او په دې پریوتو وخت کې ځان زر روچت کو وې دام پریوتی نه دی بس بچ شو چې پوره چپه نه شو خپل لاس دې مات نه شو بس بچې اسې جامې مامې دې خیره نه شوې خیر دی څه چلو شو جامې به بدلې کې خو چې خپل لاس دې نه دی مات به داسې مه وایې چې پریوتی بچې نو د دې وجې نه صحابه کرام به یو بل سره غاړه غټۍ شو لاسونه یې میلاو کړه او یو بل ته د معافي وغوښتله او بهرحال عزتمندو د نبی علیه السلام د وجې نه بایچاره راله مینه محبت راله نو موږ له دغه پیغمبر الله رب العزت را کړی دی د دې پیغمبر سیرت به ولې بیانې ځکه به یې بیانې چې ته د اتباع کې او د چا چې څوک اتباع کوي د هغه نه ځان خبروي چې دا څوک دی ځکه د هغه اتباع ورته بیا آسانه چې کوم انسان ستا ته پیژنې د هغه صفات پیژنې د هغه کمالات پیژنې د هغه جمال حسن پیژنې د هغه سیرت پیژنې د هغه صورت پیژنې د هغه اخلاق پیژنې د هغه کارکردګي کریکټر پیژنې او د هغه عزتمندو ټوله زندگی پیژنې نو د هغه اتباع آساني او چې څوک نه پیژنې نو اتباع به څنګه وکړي نو دې وجې نه د نبي علیه السلام سیرت بیانول ضروري دي ځکه د هغې اتباع کې د دواړو جهانو کامیابي ده او اتباع هله کېږي چې علم راشي چې سړي ته خو پته ولګي چې څه کړي ځکه انسان چې یو څیز سره مینه کوي د دوه درېو وجو نه کوي یو دا چې هغه څیز حسیني ښایسته ډېري ښایسته څیز د انسان خوښېږي الله جمیل یحب الجمال الله هم ښایسته دی ښایسته څیزونه خوښوي ښایسته څیز که هر څیز که جایز وي که ناجایز وي څه وخت له د انسان هغې ته رغبت ځي دویم عزتمندو په یو چا کې کمال ډیر زیات وي ماهري چا په هر څیز کې ماهري یو وړوکی څیز یې هغه جوړوي خو کمال سره یې جوړوي هلکو یار اوله ناشنا کار کوي ډېر کمالي سړی دی دغه رنګ عزتمندو د اخلاقو د وجې نه سړي مینه پیدا کېږي وایي خبرې ډېرې خوږې دي شاعرانه خبرې کوي ادیبانه خبرې کوي او دغه رنګ عزتمندو خوږې خبرې کوي شیرینې خبرې کوي ژبه نه ده شکره ده شیرین زبانه ده شیرین گفتاره ده نو د دې د وجې نه د انسان بل سره مینه را پیدا کېږي نو د جمال د وجې نه د کمال د وجې نه د گفتار د وجې نه د دې څیزونو د وجې نه د انسان بل سره علم پیدا مینه پیدا کېږي د علم د وجې نه یو سړي سره ډېر علم وي هغه چې کله یو څیز باندې خبرې کوي یار ډېر معلومات دي ورته ډېر ناشنا سړی دی او سترګې د هغه نه خوا کېږي نه نو دغه شان اوس راشي عزتمندو دا ټول کمالات جمالات په نبی علیه السلام کې الله ایښي دي او ولې به نه ایښې چې عزتمندو نبی علیه السلام داسې یو حیثیت لري او داسې یو ذات دی چې د دې ټول کائنات الله هم هغه سره مینه کړې ده نو الله چې یو چا سره مینه کوي او محبت کوي
او د چا په شان کې قصیدې وي، د چا په شان کې آیاتونه رالیږي، د چا په شان کې عزتمندو الله رب العزت گفتار کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې د دې به څومره لوی مقامي چې الله رب العزت چا ته محتاج نه دی، یو پیغمبر ته نه دی محتاج، خو چې د چا صفت کوي نو پته لګیږي. لوی خلک چې د یو شي صفت وکړي که نه، خلک ویل که دا شی به ډېر ښي، افلاني ملک هم ډېر صفت کو، افلاني کرکټر هم ډېر صفت کو، وزیر اعظم صاحب هم هغه استعمالو او هغه هم ویلې دا ښه شی دی، نو به د سړي ذهن بیا هغه طرف ته ځي. کله چې یو شی سړی دی که نه هوښیار سړي نه تپوس کوي هلکه دې کپړه عالمه کومه کپړه والم سپلی عالم کوم ځای کې ښې سپلی میلاوي، نو چې هغه ورته وایي پلانې ځای کې، بس بیا پکې چونچې چونانچې نه کوي، ډایرکټ کاغذي ته ځي. نو دقه شان عزتمندو خو انسان بیا هم غلطېږي، کېدای شي هغه سړی په خپله غلط شوی او تام ځان سره چپه کي. خو الله رب العزت لا یدل ربی ولا ینسا، زما رب دوکه کیږي نه، زما رب خطا کیږي نه. چې رب یو ځای کې وایي چې دا د مینې ځای دی، ابه یقینا د مینې ځای، او هغه الله خپله مینه کړې ده محمد رسول الله سره. څنګه مینه یې کړې ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام پسې به چې کله کافرانو خبرې کولې، نبی علیه السلام به زړه خفه شو. الله ورته وایي ای زما پیغمبره ستا جواب ته ضرورت نشته، زه الله به ستا د طرف نه جواب ورکوم. یو سړی ستا د طرف نه یو غټ سړی راپاڅېږي د یو کشر د طرف نه چې جواب وکړي، سړی څومره خوشحاله شي. مثلا یو ماشوم دی، یو بل ماشوم ورته په کلاسروم کې څه ووایي او استاد راپاڅېږي بچه ته خلا شه زه ستا تپوس کومه، هغه سټوډنټ څومره خوشحاله شي. وایي پروفیسر زما په خبره باندې ایکشن واغستو، ایس ایچ او په خپله باندې وایي راغلی او زما په خبره باندې ایکشن واغستو، صدر صاحب وایي زما اجرې ته رالی زما تپوس یې وکړو. خوشحالېږي سړی بیا چې وزیر اعظم د چا په خبره هلکه د پلانکي سړي ته چا دا خبرې کړي دي، نو بس هغه سړی ورته وایي جي بس دا ما لپاره دام ډېره ده چې تا زما دپاره دومره وویل چې ده ته چا خبرې کړي چې خلکو ته پته ولګي دا د پلاني سړی دی. دومره عزتمندو انسان دپاره دومره عزت هم ډېري. نو سوچ کوه نبی علیه الصلاة والسلام ته د ټولې دنیا الله د ټول کائنات پیدا کوونکی رب وایي زما پیغمبره ته خوله مه خوځوه، زه ستا دپاره موجود یم. کافرانو څه وویل؟ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، ای فلانکی خانه ته ځان ته وایې زه د الله رسول یم، موږ تا نه منو چې ته د الله رسول یې، لست مرسلا، ته نه د الله رسول. نبي اسلام خفه شو چې زما معجزاتو ته نه ګوري، زما اخلاقو ته نه ګوري. ولبستم فیکم من عمر سنین، ما خو تاسو کې ډېر عمر تېر کړی دی، یو فالټ راته وښایي، یو نقصان راته وښایي، ما تاسو چې ته یو خبره خو وښایي که نه چې پلانی کار ستا غلط دی، زما څه غلط دي چې ته وایې دا ځای نه دی، دا د الله رسول نه دی. ما تاسو ته د اسمان خبرې نه دي کړي، ما تاسو ته د مخکیني قومونو خبرې نه دي کړي. ادم ما نه دی لیدلی، ابراهیم ما نه دی لیدلی، موسی ما نه دی لیدلی، عیسی ما نه دی لیدلی، ما درته د هغوی قصې منو عن وکړلې. لاړ شئ د یهودو نصاراو نه تپوس وکړئ، همدقه شان کار شوی دی. نو چې دومره د غیب خبرې چې الله او پیغمبر بغیر د وحی نه نشي ښودلی، پیغمبر ته چا وښودل؟ الله وښودل. نو چې الله ورته وښودو نو د الله رسول شو، د الله رالیږونکی شو. نو بهرحال کافرانو ویل ته د الله رسول نه. نبی علیہ السلام خفه شو، الله آیاتونه نازل کړو، په خپلو د قرآن په آیاتونو کې د پیغمبر جواب وکړو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے خلق واورئ زما دې په خپل نوم قسمی، یاسین معنی یو دا ده زما دې په خپل نوم باندې قسمی، یا یاسین د نبی علیہ السلام دی. اے خلقو زما دې د پیغمبر په سر قسمی، زما دې د پیغمبر باندې قسمی. واورئ یا زما دې په دې قرآن قسمی، یاسین د قرآن نوم دی، زما دې په دې خپل ټول قرآن باندې قسم وي. والقرآن الحکیم، په پیغمبر په خپل ذات مې دې قسمی، په دې قرآن مې دې قسم وي. انک لمن المرسلین، ای زما پیغمبر زه تا ته براه راست ویما، ته زما پیغمبر یې. هغوی ته مونږ چې دا دی نه، تو ډایرکټ په ډایرکټ تو زما پیغمبر یې، الله تا ته براه راست ویم. دوی ته د ویلو ضرورت نشته. ولو کرها المشرکون، د دوی د سینې وشلیږي. الله رب العزت جواب وکړ. بیا کافرانو ویل ویقول الذین کفروا لولا نزل علیه الذکر انک لمجنون. وی دا څوک دی چې د باندې ذکر یعنی قرآن نازلیږي او ځان ته پیغمبر وی، دا خو موږ ته سم نه ښکاري، دا موږ ته د دماغو ناروغ ښکاري.
مجنون ښکاری. الله رب العزت نبی علیہ السلام باندې خپه شو، زما پیغمبره ته جواب مو ورکوه. الله رب العزت قرآن کې د جواب په طور باندې خپل آیاتونه نازل کړه، داسې آیاتونه نازل کړه چې د قیامت ورځې پورې د هغې تلاوت کېږي او هر سړی دا جواب کوي چې زمونږ پیغمبر مجنون نه دی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے زما پیغمبره ته په خپله م واوره، ستا متبعینو ته م ووایه او دی دشمنانو ته م ووایه که تاسو ورته مجنون وایي کار څه وایي، زه الله اعلان کومه زما د په خپل قلم باندې قسم وي، هغه قلم چې ستا زما د ده د هغه د ټولو زندګیان یا حرکتونه لیکلي دي چې د هغه قلم مطابق لګې دي. اوس موږ چلیږو د هغې نه یو ذره اخوا دې خوا نه چلیږو. زما دې په حقه قلم باندې قسم وي چې زما پیغمبر روغ رمټ صحتمند دی، مجنون نه دی. دا ډېره لویه خبرې عزتمندو چې الله د چا جواب وکړي. بې کافرانو ویلې، کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ویل چې ته شاعر یې، چې دا شاعر دی. الله نور آیتونه وګو، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. الله وی زما د قسمی په حق شیونو باندې چې تاسو لیدلی دي او ای قمقلو زما د په هغه څیزونو قسمی تاسو څه لیدلی دي. ته څه نه خبرې، ډېر شیونه داسې دي چې تاسو لیدلي هم نه دي او بیا هم دومره غټې غټې خبرې کوئ، دا لیونی دی، دا شاعر دی، دا په څه نه پوهېږي، ته په څه پوهېږې. ډېر شیونه تا نه دي لیدلي. زموږ علم ډېر دی، زموږ معلومات ډېر دي که مجهولات. مجهولات معنی کوم څیزونه چې موږ خبر نه یو. د ډېرو خبرو موږ ته پته شته که نشته؟ یاره ډېر زیات څیزونه دي. دنیا ته وګوره څومره لویه دنیا ده، نو ته پکې کم ځای پېژنې، کم شی پېژنې. ځنګلونو کې څومره شیزونه دي، سیندونو کې څومره شیزونه دي، او زموږ سمندرونو کې څومره شیزونه دي، آسمان کې څومره شیزونه دي. موږ دا د شمار یو څو شیزونه پېژنو، نور پکې یو شی هم نه پېژنو. په خپل بدن کې ډېر شیونه نه پېژنو چې دا څه شی دی او د دې څه نوم دی. نو څوک په خپل جب کې د نوټ پروت دی او نه پې پوهېږي چې دا څه شی دی، نو د بل څه نه به څه خبر شي. نو الله رب العزت وایي قمقله خپل وزن مطابق د خپل قد کاټ مطابق خبرې کوئ. پیغمبر باره کې غټې غټې خبرې کوئ چې دا شاعر دی. شاعر په هغه وخت کې خټه کېنو، ځکه دا شاعران لکه ښې خبرې هم کوي خو کله ناکله داسې ګاډرې ولي چې په بیا سړی حیران وي چې لکه دا څه شی دی. نو د دې وجې نه دا شاعران داسې ګاډریان شاني او داسې چې کوم دی غټې غټې خبرې کوي. یو چخنه پخنه ښځه به وي او وروره د جنت اوره به ترې جوړه کړي، او که دا یقین هم نه راځي نو لاړ شي یو میوزیک کې د لیلا تصویر پروت دی، نو ویې ګورئ نو به خپله ورته پته ولګي. اوس په نیټ باندې هم راغلی، ته دغه ورکړه چې لیلا مجنون، نو که تصویر یې مخې ته وکړو ته پوه چې دا د قمقل بچی دې سره مینه کوله. نو شاعران داسې او د لیلا صفتونه د کومې زمانې نه کېږي، روړ کتابونه پرې لیکلی شوي دي. بهرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته شاعر ویلو، نو نبی علیہ السلام دا نه خوښول چې ما ته څوک شاعر ووایي، ځکه پیغمبر او شاعر کې ډېر فرق وي. شاعر کله صحیح خبرې کوي، کله ګډې وډې وایي، پیغمبر کله هم ګډې وډې نه وایي. نبی اسلام یې ما نه لیکئ چې څه لیکئ، ستاسو د پیغمبر خوله نه غلطېږي او ستاسو پیغمبر چېرته چټي خبرې نه کوي، چې څه لیکئ صحیح به یې لیکئ او زما خبرې به یې غم یې مه کوئ. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته شاعر ویل. الله رب العزت په نبی علیہ السلام خپه شو، الله آیاتونه راولېږل فلا اقسم بما تبصرون، زما دې په هغه څیزونو قسم چې تاسو ته ښکاري او په هغه مې دې قسم چې تاسو ته نه ښکاري. زما پیغمبر شاعر نه دی، شاعر غټې ښایسته خبرې کوي او زما پیغمبر د شاعر نم اعلی دی. او شاعر چې کله ګډې وډې وایي نو زما پیغمبر کله هم ګډې وډې نه دي ویلي. نو الله رب العزت عزتمندو دا جواب وکړو. دا سے پیغمبر اللہ رب العزت منگا ہوتا سو لرا کرے. نو عزت مندو چاہتا چی توفہ آلا ملوشی نو ٹک دا چی توفہ آلاوی نو ورکون کے ہم آلاوی خو آلا توفہ خلق آلا خلق لور کئی نو چی منگ لے راکلا معلوم اشو چی امتم آلا دے. ذکا گران شے آلا شے بہترین شے سوک
قمقل لا کمزور لا بیوقوفان لا نور کئی وی خراب بے کی پتہ ولگی دا امتم آلا دے ٹھیک تا منگا سرکوزیو کمزوریو خو کم وقت چے پیغمبرو او کم صحابہ کرام ملگری اغتا ملاو شو اگوی دا خپل سرون نظرانی دا نبی علیہ السلام پا قدمونو کی پیش کرے اگوی دا خپل تن بدن غوخی غوخی اڈو کی خپل استر کی خپل سرونی دا نبی علیہ السلام پا خدمت کے وار کرا و قربان کرا نو چرالی گن کے اللہ آلہ توفہ پیغمبر آلہ نو چاہتے چرالی گلے دے امتم آلہ کنتم خیر امہ کنتم خیر امہ کنتم خیر امہ زما اللہ وی اے زما دا حبیب امتا زما پیغمبر خیر دے خطاس امتیانم پٹول امتنو کی بہترین او خیر والا ہے خیر والا ہے بہرحال عزت مندو ٹھیک دا دی امت کی گناہوں نشتا خود دی امت اگا کافرانم دا اگا مخینی امتنو دا کافرانو نخو ذکر اگوی دیر ڈائریک خبریں کرے او دا اگا امتنو کی بازی مسلمانانو اگوی دا سے گڑے وڑے والے چہران بشے لیکن دا موسیٰ علیہ السلام قوم والا یوزل اللہ تو یا اللہ منگ تراخ کارا کا خودیم غر کی دا کمی خبریں کوئی یہ مور مسور کی دا دی خلیتا دی گورا دا مسور دالو تا گورا دا کمی خبریں کے بل قد کاٹ مطابق خبریں کوا اللہ دا رسول راولی کو با دیر اگا خبر دا تورات در تراولی کو با دا دیر دا کنا تم اس نور فری کیے گے وی اللہ دی رہ مخامخشی دیر مفری کیے گا خپل صادر سر چکم دے خپی غزاوا بہرحال عزت مندو اللہ رب العزت من اوتاسو پیغمبر آلان و امتیم آلان ذالکا مسلهم فی التورات ومسلهم فی الانجیل اللہ وی زمان پیغمبر امتا ستاسو تذکیری ما پا تورات و پا انجیل کم کری دی زمان نمخ کی زمان تذکیری کری دی دا دیر لوی خبر دیو جن خدا یهود و نصارا منگ سر بغض کئی وجی لانا غلی نو منگ تی آغا وقت نا قوگونو کیا چولیو چی رازی با دا سے خلق زمان خبری نکی لانا غلی من دی منگ تی پخوان ویلو دا برازی و دا برازی و دا برازی دیسا دی عموما انسان کمزور دی حسد پیدا کی کستا مخ کستا ضرور صفتم دی روشی خوشستا نکی گی انسان زمان کس راجی سوزی نو دقا شان عزت مندو دا سوزیدنی خلق دی جیوس از جیلیس دا جیوس یہودیانو تا ہوئی دا جیلیس دا سوزیدلی خلق دی حسد والا خلق دی منگو تیو بیدی سزمانگا سکار دا خود اللہ نتا پوس کے اللہ را لگلیو منگو بخبال زانتا نوی چو منگ بہترینو چکم اللہ را لگلیو اگوی دا بہترین دے دیوی نبی علیہ السلام سرد دینا چو منگ گنانگارانیو سختشتا خوک دا مختنو خلقو کانی مواوری دلی نو بے با حیران شئی او نبی اسلام زما امت کی بمبازی کسان دسی دا مخینی خلقو کانی با کئی خنور زما امت اکثریت امتی المرحومہ زما اکثر امت با اللہ معاف کئی زما پا اکثر امت بانی اللہ رحم کرے دے مرحوم امت دے رحم پکڑے شوے دے جنتی امت دے نبی علیہ السلام فرمائی دا ٹوری دنیا ٹول قومون ٹول امتیان دا قیامت پورز بانی با دا جنتیان چکل جدا شی نو یو سل صفحہ با دا جنتیانو جوڑ شی نور با جہنمیانی او دا جنتیانو با یو سل صفحہ جوڑ شی او ای مبارک شی زما امتیانو پا دی یو سل صفحونو کی با زما دا امت اتیا صفحوی دا دیر اگر یعنی 2 سلسا 2/3 دا با دا امتی سلویخ 2 سلویخ تا بدائی یعنی 2 پیر سلویخ اتیا او باقی سلویخ دا با عزتمندو باقی طول امتونی دا آدم علیہ السلام نوال تر دا عیسیٰ علیہ السلام تر وقت پوری و دی طولو کی با چن کی گی و کسان برا غنڈی کی کفار دیر دی او دا وقت کافران و بہرحال عزتمندو اللہ دی امت لدا درجہ ور کردہ زمان دا پیغمبر شان کا معلومے دا قرآن دا بعض اشاراتو نبی معلومے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ وی پا دی پیغمبرانو کی ما درجی پیدا کری دی بعض پیغمبران لما دیر غٹی درجی پر کری دی سنگا چی مختلف چیزونو کی درجی دی تاکرنگی پیغمبرانو کی اللہ کیٹیگری او درجی جوڑی کری دی
زمونږ دپاره ټول پیغمبران لایق صد احترام، مونږ به د ټولو احترام کوو. که د یو پیغمبر ګستاخي دې وکړه کافر کېږي، خو الله پکې خپل ځان له درجې جوړې کړي دي. بعضو ته اولو العزم پیغمبران وایي، ډېر عظمت والا پیغمبران. و اته نهه پیغمبران ډېر عظمت والا پیغمبران دي، لکه آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، او صالح علیه السلام، او دغه نه لوط علیه السلام، او موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، او نبی علیه السلام. دا مشهور پیغمبران چې کوم دي دا عزتمندو، دا اولو العزم پیغمبران دي. د ټولو نه لویه درجه د محمد رسول الله ده. دویمه درجه ورپسې د آدم علیه السلام ده. درېمه درجه د ابراهیم علیه السلام ده. څلورمه درجه دا د موسی علیه السلام ده، د نوح علیه السلام ده. بیا ورپسې درجه د موسی علیه السلام ده. بیا ورپسې درجه د عیسی علیه السلام ده. دا اولو العزم پیغمبران دي. دا دي کې دا درجې دي. باقی به نور پیغمبران د دې پیغمبرانو نه ښکته درجه لري. نور د الله پیغمبران دي خو د دې نه درجه کې ښکته دي. دا قرآن کې الله وایي فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضو له په بعضو باندې فضیلت ورکړې. دا دنیا هر یو څیز کې دا قانون تقریبا شته، صرف پیغمبرانو کې نه، جنتونو کې دا شته. بعضې جنتونه د بعضو نه اعلی، بعضې دوزخونه د بعضې نه اعلی. مطلب لوی پیمانې سره به درته پکې عذاب درکولی کېږي. اسمانونو کې بعضې اسمانونه د بعضې نه اعلی، دغه کاڼو کې بعضې کاڼي د بعضې نه اعلی، سړو کې بعضې سړي د بعضو نه اعلی، ښځو کې بعضې ښځې د بعضو نه اعلی، سترګو کې بعضې سترګې بعضې نه اعلی، سرونو کې بعضې سرونه د بعضو نه اعلی. تقریبا هر یو څیز کې درجې شته. علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکي یاقوتة حجر لیس کالحجری محمد بشر لیس کالبشری. وی بعض وخت نوم کې یو شی یو شانی، داسې ته چېرته فرض نه کړي چې ټول یو شان دي. وی لکه یاقوت هم کاڼی دی، د باجرې هم کاڼی دی. یاقوت هم کاڼی دی، باجرې هم کاڼی دی، خو دواړه برابر نه دي. د یاقوت په کاڼي باندې ټرکونه باجرې کېږي، نو دا برابر نه دي. دقرنګې محمد هم بشر دی. الله بشر د دې وجې نه پیدا کړی چې خلکو ته پته ولګي چې الله نه دی. نور واړه صفتونه ولشته، رحمان بابا وایي نور ډېر صفتونه ولشته خو الله نه دی. نو د دې وجې نه محمد بشر دی، تم بشرې، بلم بشر دی، خدا د هغه بشر په شان نه دي. څنګه چې یو کاڼی د بل کاڼي په شان باندې نه دی، دقرنګې دا یو بشر د بل بشر په شان نه دی. هغه بشر اعلی مقام، زه بشر ادنا مقام. چه نسبت خاک را با عالم پاک، یو عزتمندو یو اعلی، یو عالم بالا سره تعلق لري، یو عالم پاک دی او یو عالم خاک دی. یو خاورې دی او بل په اسمان دی. نو د ځمکې او د اسمان چېرته کېږي؟ حالانکه اسمان هم مخلوق دی، ځمکه هم مخلوق ده، خو اسمان څومره بلندۍ کې دی، څومره اوچت دی، او ځمکه څومره ښکته ده. دقرنګې مرتبې الله جوړې کړي دي. دا د قرآن د اشاراتو نه معلومیږي. دې کې د بل پیغمبر څه عزت نه کمیږي. عزتمند د هغه خپل عزت دی په خپل ځای باندې، چې د هغه پیغمبر کم عزت دی هغه ته بل پیغمبر نه رسي. دا بل پیغمبر چې کومه مرتبه ده هغې ته بل نه رسي، د هغوی عزت کې څه کمې نه راځي. لکه څنګه چې موږ د مور جدا عزت کوو، د پلار جدا عزت کوو، د ښځې جدا عزت کوو، د خور جدا عزت کوو، او د بلې تورسري جدا عزت کوو. دا د هر چا په خپل خپل ځای باندې د هر چا مقام وي. عزتمندو راشئ الله رب العزت دی آیاتونو کې د دې پیغمبرانو هغه اشاراتو ته ګورئ چې الله رب العزت لکه ګوره موسی علیه السلام کلیم دی، ابراهیم علیه السلام خلیل دی، نبی علیه السلام حبیب دی. اوس حبیب، کلیم او دغه رنګې عزتمندو حبیب او کلیم او خلیل کې څه فرق دی؟ نو دا د دې اشاراتو نه د قرآن معلومیږي. کلیم الله سره خبرې کړي، وکلم الله موسی تکلیما، الله سره کلام کړي، خبرې کړي، ډیره لویه خبره ده. نورو پیغمبرانو سره ډیرو پیغمبرانو سره الله خبرې نه دي کړي، د سره خبرې کړي دي. دا ډېر لوی مقام دی. نورو ته به وحی را لېږله، دته خبرې کړي دي. او دا واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم علیه السلام د الله ډېر قریبي دوست و. خلیل ویل کېږي نږدې دوست، کلوز فرینډ چې ورته سړی وایي. ډېر جوخ ملګری مې دی، دا ابراهیمي جوخ ملګری و. څومره جوخ یې ملګری و چې د الله باندې د ابراهیم علیه السلام ډېر کامل بروسه وه. چې د دوست خبره به ورته راله، ده ته پته وه چې زما دوست موجود دی، د چا پروا به هم نه کوله. لکه څنګه لکه ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې ولي
دا ګور د نور پیغمبرانو سیرت بیانو. ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې ویشتو نو فرشته راله الله له وی الله و ابراهیم یې اور ته وویشتو وربشو ویل ورشئ فرشتو په خپله باندې ویل ابراهیم علیه السلام لرال ابراهیم علیه السلام چې اور کې ویشتو دغه ټایم کې فرشتې ول رالې ویل څنګه چل دی څه مدد یو کو تابعدار. نو ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې چې اور ته غورځېدو د خپل ملګري غم ورسره د خپل الله غم ورسره تپوس کوي وایي دا راته وایي چې په خپله راغلي که چا رالیږلي وایي چې موږ د الله نه تپوس وکړو ځکه ته خو د الله یارې دوست دی نو موږ تپوس وکړو ویل نه دا خبره نشته اما علیکا فلا اما علی الله بلا. تاسو ته زما ضرورت نشته زما ملګری چې شته زما ولی چې شته زما دوست زما یار چې شته ما ته د بل چا ضرورت نشته. الله هر وخت کې ژوندی خلک وایي که نه چې یار مې ژوندی بل چا ته مې ضرورت نشته زه داسې دوستان لرمه غم مه کوه زما تپوس به دنه وکړي. ابراهیم وایي زما دوست ژوندی دی هو الحی القیوم هغه ډېر هغه ټول عمر ژوندی دی د هغه ابتدا انتها نشته زما دوست ته زما بل چا ته ضرورت نشته. اما علیک فلا تاسو ته مې ضرورت نشته اما علی الله بلا هر چې زما دوست دی نو هغه ته به مې ولې ضرورت نه ځکه زه مخلوق هغه خالق. دې ته ویل کېږي خلیل چې په الله یې دومره بروسه وه د اور غورځېدو وخت کې وایي زما الله شته. موږ به داسې نه کوو ځکه موږ هغه دوستانه نه لرو که ته اواز هم کې الله ته نه دله راځي په آرام کښېنه تا کله زموږ منلي دي راشه او راشه ولې خیر شه مدد به دې کوم خو لږ صبر وکړه لږ دغه وخوره لږ د عشق او د محبت په لمبو کې اوس وځه نو ته به فورا آواز کې الله ته به م آواز کې حکومت ته به م آواز کې راورسېږه حکومت ته او بچیه راورسېږي ګینې پیکوړه کړی به او نه به داسې ځي راورځي هغه د خلیل خبرې دي د یارانو خبرې دي عزتمندو او موږ یارانه چېرته الله سره دومره نه ده کړې نو دې وجې نه خپل هغه صادر سره به خپې غځې. اوس راشي عزتمندو الله رب موسی علیه السلام سره خبرې وکړې الله خلیل سره په دغه وخت کې ډایرکټ الله وایي ما آواز وکړو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما اے اورا زما یار دی زما دوست دی فرشتو زما فرشتي دي هغه هم پکې منځ کې نه راولي نو زه الله درته ډایرکټ آواز کومه چې ونه سوځې سړی سلامتۍ والا شه. نو بهرحال خو الله نبی علیہ السلام لکه مرتبه ورکړې ده. ابراهیم علیہ السلام دومره د الله جوخ پیغمبر دی خو یو ځای کې ابراهیم علیہ السلام الله ته دعا کړې ده. ابراهیم علیہ السلام وای وجعل لي لسان صدق فی الاخرین وی الله زه ته سوال کوم ته خو زما دوست دی ته خو زما ولی زما ستا خو ډېر خصوصي تعلقات دي یا الله زما دا نوم د رستنو خلکو کې مشهور کا چې رستني امتونه ما پیژني. ابراهیم علیہ السلام ډېر پخوا تېر شوی دی ډېر پخوا تېر شوی دی کلونو زرګونه کلونه شوي دي. وګوره ابراهیم علیه السلام په دې امت کې د ټولو نه زیات یهودیان هم پیژني عیسایان هم پیژني او محمدیان هم پیژني. الله یې دعا قبوله کړله وجعل لي لسان صدق فی الاخرین. یا الله یو سوال درته کومه زه ستا خلیل یم او زما طریقې هم ستا خوښې دي. الله قرآن پاک کې وایي اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن وایي دله چې ما کومې خبرې ورکړې وي هغې ټولې سرته رسولې دي. یا الله چې دا زما خبرې ښایسته دي نو دا رستني خلکو کې زما نوم روښانه کا چې هغه هم دا خبرې ومني. دې وجې نبي علیه الصلاة وسلام وایي د په ټولو امتونو کې او قرآن کې دي ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا. وایي زما دا ابراهیم دومره بهترین پیغمبر دی د ده دا طریقې دومره ښکلې دي چې ده دعا وکړه نو د ده ټولو نه زیات منونکي د ده په خپل وخت کې هغه خپل کسانو او د آخري پیغمبر او د ده مؤمنان امتیان صحیح ابراهیمیان دي. ابراهیم علیه السلام ډېر موسٹ فیمس انسان تیر شوی ډېر مشهور انسان او د ټولو خوښ انسان. په دې کافرانو کې هم داسې خلک نه تېر شوي چې د ابراهیم علیه السلام انکار یې کړی دی. عجیبه پیغمبر تېر شوی دی او دا د ځکه د ابراهیم معنا د ټولو پلار خلک وایي که زه د ټولو پلار یم د ابراهیم معنا د ټولو پلار ځکه د ده د بچو نه باقي دا ټوله دنیا خورا شوې ده. عیسایان د اسحاق علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام زوی عربیان د اسماعیل علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام موږ پښتانه وغیره د مدین اولاد یو د ابراهیم علیه السلام نو ټول د ده اولاد دی. ابراهیم علیه السلام الله ته دعا کوي یا الله رستنی خلکو کې زما نوم روښانه کا. وی منظور دعا منظور ځکه یارې ولې به دې نه منو ډېرې سختې د باندې تېرې شوي دي تا زموږ موږ دې نه هېر کړي زه خبره او مطالبه دې منظور ډیمانډ دې منظور.
راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تا دوام نه کړی الله پخپل نبی علیہ السلام ته وی ورفعنا لك ذکرک اے زما پیغمبره خپل طرف نه در یو ایوارډ در کوم مانه ګور ډېر پیغمبرانو دعاګانې کړې دي خو ستا د پاره زما د طرف نه آفر زما د طرف نه آفر ورفعنا لك ذکرک ستا نوم ما په ټوله دنیا کې اوچت کو څنګه چې ابراهیم علیه السلام ټول پیژني نبی علیه السلام ټول پیژني بلکې د هغه نه زیات پیژني په دې وخت کې هر سو هر جانب هر طرف عزتمندو د هندوانو بیانونه په نیټ باندې شته د سیکانو بیانونه شته د انګریزانو کتابونه شته د انګریزانو لیکل شته د انګریزانو بیانونه شته وایي د محمد په شان باندې انسان په دنیا کې چرته نه دی تیر شوی یا الله خیر نو بهرحال عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې بیان کیږي د موږ د تیری سړی هغه ټولر څخه ګډ وډیږي چې موږ باندې چې د خودکش رااله یو ځل مې واجی چې ته ویلو چې موږ کې تیر شو هغه راته روزه پورې خبرې نه کوي خبره شي غب شپ کې راځي خو موږ ته کله بیان کیږي چې نه کیږي بسم الله الرحمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی زمستانم په خپل روخانه کوم د سې زی بنئ چلته زمانومی او ستانوم نه کله اذان مقام راشي په ټول دنیا کې اذان کیږي اشهد ان لا اله الا الله نو دویم आवाज سره فورا او متصل کیږي مینس کې بابا کې ساګانې نالي فورا به اشهد ان محمد رسول الله چې کله دې بچي وشي سړی خوشالي الله نه هېري نو الته فورا بچي راوالي وی راځه اول د الله حق ادا کوم د الله خوشالي ادا کوم بچي را کړی دی الله وی ما به یادې وګوره زما پیغمبر به مو سره یادې وکي ورته اذان کې اشهد ان لا اله الا الله وی پیغمبرم یاد کا اشهد ان محمد رسول الله بچي الله در کړی دی او یادې پکې محمد رسول الله ځکه الله باندې ګران دی ته چې کله محمد یادې الله دنه خوشاليږي د چا چې چا سره مینه او هغه ته یادې تا نه خوشحالېږي یو سړي په بچي په سر باندې لاس راکړه څومره خوشحاله شي یاره زما بچي سره خلک ډېره مینه کوي دقه رنګې په دغه وخت کې چې ته محمد یاد کې الله تا نه خوشحالېږي وایي زه بچی دې تا ته مبارک شي زه دې یاد کړم او زما پیغمبر دې یاد کړم موږ دپاره دقه یاد کافي دی نو الله چې کوم ځای کې نه هېرې هلته به محمد رسول الله هم نه هېرې دقه رنګې عزتمندو ابراهیم علیہ السلام یو بل دعا کړې ده الکه ټیم پوره دی زی بس ان شاء الله دا وخت به بل جمعه کو الله دې عمل کول توفیق راکړي الله یې ستاسو